अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान په पाकिستانی قوم باندې یو داسې احسان کړی دی چې د هغه احسان بدله پاکستانی قوم هیڅ کله هم نشي ادا کولی. هغه احسان څه دی؟ او ماینس عمران خان چې کومه فارموله وه هغه مکمل ختمه کړه، او کومو کسانو چې دا پلان جوړ کړی چې هغې د عمران خان ماینس کړي، هغې کسانو په خپله باندې اوس هغه منصوبه بندي چې ده هغه ناکامه کړه، هغې ختمه کړه. د هغې څه وجه ده؟ فیصل واډه په عمران خان باندې یو ډېر غټ الزام لګولی دی. هغه الزام څه دی؟ او نریندر مودي د آرمی چیف دپاره، د پاکستان سیاستدانانو دپاره، د نواز شریف دپاره، عمران خان دپاره او چیف جسټس اف پاکستان دپاره یو ډیر اهم پیغام جاری کړی دی. هغه پیغام څه دی؟ دا ټولې خبرې په دې نوي ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. لاول راځو چې عمران خان په پاکستانی قوم باندې کم یو ډیر غټ احسان کړی دی چې د هغې احسان بدله پاکستانی قوم هیڅ کله هم نشي ادا کولی. دا یو قصه ده، دا یو ملګري ماته کړې ده، د هغوی په ګاونډ کې دا کار شوی او زه دا غواړم چې دا تاسو سره هم شریکه کما. د مرګري ماته دا وویل چې یاره زموږ په ګاونډ کې یو کس و، د هغه زوی بیمار و، هغه شوکت خان هم هسپتال ته بوتو، د هغه کینسر و، هلته چې بوتو نو هلته د ډاکټرانو وویل چې یاره د ده په علاج باندې به 20 نه والا 25 لاک پورې ابتدایي خرچه راځي، او که چېرې علاج مکمل نشو نو دا خرچه ته نه دا زیاتېدی هم شي. ډاکټرانو هغه ته وویل چې آیا ته دا خرچه برداشت کولی شي؟ هغه ورته دا وویل چې زه د دیر نه راغلی یم او د دیر نه لاهور پورې چې کومه کرایه ده دا هم ما قرض راغشتې ده، نو زه به څنګه 20 نه 25 لاک روپو پورې چې دا خرچه برداشت کوم، د دې انتظام به کوم. نو بیا ورته ډاکټر دا وویل چې ته هیڅ فکر مه کوه، د ستا د زوی علاج چې دی هغه به د یهودي ایجنټ عمران خان په کینسر هاسپټل کې مکمل فری کېږي، په هغې به هیڅ قسمه خرچه نه راځي. کامران چې دی نو هغه مکمل صحتیاب شو، خپله زندګي تیری، او دا صرف د کامران نه بلکې د زرګونو کسانو دا کهاني ده. هلته د زرګونو کسانو علاج شوی دی. یقینا دا د عمران خان پاکستانی قوم باندې یو ډېر غټ احسان دی، او څنګه هغه چې صحت کارت شروع کړی د هغې نه هم ډېر پاکستانیان چې دي هغه ډېر زیات خوشحاله دي. ماینس عمران خان چې کومه فارموله وه هغه مکمل ناکامه شوه. د هغې څه وجه ده؟ پرون په قومي اسمبلی کې یو بل پاس شوی دی چې کوم تحیات نااهلي ده هغې ختمه کړه، او نااهلي چې کوم اوس مدت دی هغه به 15 کاله وي، او د دې مقصد صرف دا چې نواز شریف او جهانګیر ترین چې دي هغه تحیات نااهله دي، هغوی ته صرف ریلیف میلو شي، هغوی ته فایده میلو شي، او د هغوی چې کومه نااهلي ده هغه دې ختمه شي. او بل یو بل دا پاس شو چې کوم دا الیکشن تاریخ اختیار دی نو هغې د صدر نه واغشته، او هغه اختیار چې دی هغه اوس الیکشن کمیشن ته میلو شو. یعنی صدر به اوس د الیکشن اعلان نشي کولی، الیکشن کمیشن به د الیکشن دپاره د تاریخ اعلان کوي. د دې به اوس عمران خان ته څه فایده میلاویږي؟ او چې کوم ماینس عمران خان فارموله ده هغه اوس څنګه ناکامه شوه؟ دوی دا غوښتل چې عمران خان د تحیات نااهله شي، نو اوس چې کوم د دوی خواهش دی یا د دوی منصوبه بندي وه هغه نشي پوره کېدی، ځکه چې عمران خان نااهله کېږي هم ځکه اول خو د هغه خلاف څه ټوس شواهد نشته، چې کوم کیسونه دي هغه هم ډېر زیات کمزوري دي. کو پرس که هغه نااهله هم شي نو صرف 15 کال لپاره به نااهله کېږي، تا حیات نااهله کېدی نشي د دې بل نه پس. صحیح شو. بل اړخ ته چې کوم د دوی دا پلان هم دا اوس مکمل کېدی نشي، او فیصل واډه په عمران خان باندې ډېر سخت الزامات لګولي دي، او هغه الزام دا دی چې یاره عمران خان باندې کومه حمله شوې وه نو هغه د ده کوم نږدې ملګري دي هغه حمله هغوی کړې وه، په دې کې هغه کسان چې دي نو هغه ملوث دي. او اوس دا سوال هم اوچتېږي چې آیا راتلونکي ټایم کې عمران خان چې کوم دا حمله کیس دی نو هغې الزام چې دی اب هم په عمران خان باندې راځي او کو نه، ځکه چې هغه دی کې د یو څو ادارو ډېر اهم شخصیات دي د هغې نومونه علي چې یاره هغې دا حمله په ما باندې کړې ده. نو اوس خو د دې له دا رنګ هم ورکړی کېدی شي چې آیا عمران خان چې دی نو دا هم یو پلان کړی او د ادارو خلاف یو سازش کړی کو نه، دې څه وجه وه نو دا یو ډېر غټ الزام دی. بل اړخ ته نریندر مودي د پاکستانیان چې کوم سیاستدانان دي، آرمی چیف دی او چیف جسټس اف پاکستان دی، د هغې دپاره یو ډېر اهم پیغام جاری کړی دی. او نریندر مودي څنګه تاسو ته پته ده هغه د امریکې دوره وکړه، هلته چې کوم هغه ته عزت میلو شو، هغه ټولې دنیا ولیدو، ایلین مسک سره هغه ملاقات وکړو. خو نریندر مودي پرون هلته یو ډېره زیاته خبره کړې ده، په هغې باندې د پاکستانیان چې دي د هغې ډېره زیاته دلزاري هم شوې ده. خو دې سره سره دا د پاکستانیانو دپاره د یو سوچ مقام هم دی. هغه دا ویل چې موږ ډېر زیات ټایم چې دی هغه په دې کې ضایع کړه چې یاره پاک بھارت چې کوم جنگ دی یا پاک بھارت او پاک بھارت د دې چې کوم خپل منځ کې هغه تنازعات دي په هغې کې موږ ډېر زیات ټایم چې دی نو هغه ضایع کړو، او اوس چې دی موږ ډېر زیات مخکې تللي او الله دې نه کړي الله دې داسې ورځ نه راولي هغه دا هم وایي چې یاره پاکستان چې دی هغه به اوس په خپله باندې په خپل مرګ باندې مړ شي، یعنی مکمل به تباه شي، او موږ چې دی ډېر مخکې تللي او پاکستان چې دی هغه ډېر وروسته پاتې شوی دی. یعنی مطلب یې دا دی چې اوس موږ پاکستان د خپلې دشمنۍ قابل هم نه ګڼو، او هغوی چې کوم اندروني معاملات دي نو هغې د تباهۍ دپاره هغه صرف کافي دي. نو دا اوس زموږ چې کوم سیاستدانان دي، عمران خان دی، نواز شریف دی، زرداری دی، آرمی چیف دی، چیف جسټس اف پاکستان دی، زما په خیال هغې له اوس دا پکار دی چې یاره
زمون کم سلامتی ده یا زمون کم معاملات دي هغه مونږ دونه خراب خده پورې بوتلی دي چې مونږ به په کم اندرونی معاملې دي مونږ په هغه کې همیشه الجو او زمون چې کم دشمن ملک ته کم ته چې مونږ دشمن بیو نه هغه زمون نډیر مخکې تللی دی او اوس هغه یو قسم لا زمون بې عزتي هم کوي او هغه مونږ د خپل دشمنۍ قابل هم نه ګڼي. نو اوس مونږ له ټولو له پکار دی زما ټولو ته دا ریکوست چې هغوی خپل منځ کې کینی خپل کم انا دی خپل ضد دی هغه دې پرېږدي او د پاکستان د ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره کار وکړي. راتلونکي ټایم کې څومره هم اپډیټس وي هغه په دې پیج باندې تاسو سره شریک کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د الله په امان.